اخیری خبره کوم تاسو ته ما ووې د خپل پیغمبر تذکره مې وکړه چې نبی علیه الصلاة والسلام مبارک په بچپن کې د کومو زنانو هغه کومې مقدسې زنانه وي چې نبی علیه السلام مبارک نبوت والا ګېډې ته پیتلي دي هغه به هم ډېرې عجیبه زنانې چې د هغې جسم پورې نبوت والا خوله لګېدلي نو علما کرام دوه د قوله بیانوي چې هغه د ټولو نه مخکې چې نبی علیه السلام څنګه دنیا ته راغی د مور د ګېډې نه پیدا شو نو تر 2 ورځو پورې یوه زنانه وه چې ثوبیه نامه یې وه او دا د نبی علیه السلام مبارک د تره وینځم وه نبی علیه السلام 2 ورځو پورې د ثوبیې رضی الله تعالی عنها پیس کړي دي د کومې زنانه د ثوبیې او د 2 ورځو نه پس بیا نبی علیه السلام تر اخره پورې د حلیمه سعدیه رضی الله تعالی عنها پیس کړي دي د 2 زنانو ذهن ته مسله د 2 ورځو پورې چې نبی علیه السلام د مور د ګېډې نه پیدا شو د ټولو نه مخکې چې خوله ایښې ده د ثوبیه رضی الله تعالی عنها پتی باندې او د ثوبیه رضی الله تعالی عنها پې 2 ورځې څکلي دي بیا حلیمه سعدیه پې څکلي دي یو قول دویم قول نبی علیه السلام ابتدایي زمانه کې د خپلې مور د آمینې نه پې څکلي دي بیا دوباره د ثوبیه رضی الله تعالی عنها نه پې څکلي دي بیا په دریم کرته د حلیمه سعدیه رضی الله تعالی عنها څکلي دي ذهن ته مسله ده چا نه تپوس وکړه چې ستا پیغمبر د کومو زنانو پیس کړي دي نو بیا به څه وي موږ وایو د 2 زنانو یا د 3 زنانو د 3 یا چې د خپلې مور د آمینې یا د ثوبیې یا د حلیمه سعدیه یا یو قول دا دی چې 2 ورځو پورې د ثوبیه رضی الله تعالی عنها پیس کړي او بیا اخره پورې نبی علیه السلام د حلیمه سعدیه رضی الله تعالی عنها څه پته ولګېده د پیغمبر باره کې پته ولګېده چې زموږ پیغمبر د کومې مور پیس کړي دي پته ولګېده واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین کار کیږي صحیح خبره ده دا خو ډېره اهم مسله جی ودرېږي دې باره کې ما یو خبره هم کړې وه هغه یو سړی لمونځ ته ودرېدی جي د مازدیګر 4 رکاتو ته ودرېده چې 4 رکاتو ته ودرېده خبرې ته توجه کوئ چې 4 رکاتو ته ودرېده ستا پورې خبره کوم بس بیا دعا کوو بیا ته دې طریقه م ښیم چې دا شک به څنګه ختمېږي طریقه م درته ښیم انشاءالله چې 4 رکاتو ته ودرېدی جي ټولو خلکو امام صاحب 3 رکاته وکړه چا هم څه ونه وی یو کس پکې ویری چې امام صاحب 3 رکاته وکړو خلک ورته متوجه شو چې بهی په جومات کې تقوا والا کس پیدا شي د سره دومره فکر دی او دومره مانځه ته دغه دی ته هلکه تا ته څنګه پته ولګېده یاره وي ما ته به څنګه پته نه لګېده د ما 4 دوکانونه دي او مازدیګري کې زه حساب کوم د 3 وشو د یو پاتې شي ما ته پته ولګي چې یو رکات پاتې شي زه د مسله نو دا خو راځي که نو د هغې دپاره زه یو طریقه ښیم چې کله مونځ کې که ستاسو خیالي د دې 2 قیدو په مابین کې لږه غونتې ناستی الله اکبر لکه د 2 سجدو په مابین کې دا لږ غونتې ناستی نو په دغه ناسته کې چې څنګه په سجده کې 3 پیرې سبحان ربی الاعلی وي نو داسې دغه لږه ناسته کې 3 پیرې رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی وایه په مونځ کې دا شی قایم که الله به د شک بیماري ختمه کړي انشاءالله ارزاني شوه که ډېر اسانه وظیفه ده هر مونځ کې چې سجدو لځي د سجدو په مابین کې دا لږ غوندې ناستی نو په دغه ناسته کې رب اغفر لی رب اغفر لی رب الله زما بخنه وکړه الله زما بخنه وکړه الله نو الله به ته بخنه هم کوي او دغه نور وهم به دې ختم شي انشاءالله امین الحمد لله رب العالمین الله موږ چې کوم درس ولستو خدای خپل دربار الهي کې قبول او منظور کې د دې درس په برکت باندې حاضر مجمع ته په نظر د رحمت شفقت الفتح او محبت باندې خدای وګوري الله ستا رضا له راغلي دي ستا درد ته راغلي دي خدای څه قسم مشکلات دي الله مشکلات په خپل دست قدرت باندې ختم کې الله حاضر مجمع د هر قسم آفات او مصیبتونو نه دردونو نه مشقتونو نه بیمارونو خدای اوساته الله په دا حاضر مجمع کې څوک بیماران دي کورونو کې بیماران دي هسپتالونو کې بیماران دي الله بیماری په صحت باندې بدله کې ټول مسلمانانو ته شفای کامله عاجله مستمره نصیب کې څنګه چې ظاهري بیماری الله په مونږ کې دي الله د ظاهرو بیمارو ته الله ختمون کې الله ته بیماری په صحت باندې بدلون کې الله زمونږ په زړونو کې هم داسې د حسد د بغض د نفرت بیماری دي الله زمونږ زړونه هم د حسد د بغض نفرت منافقت بیمارونه خدای پاک کا الله حاضر مجمع چې ستا رضا له راغلې ده د دې څه قسم مشکلات دي الله مشکلات په خپل دست قدرت باندې ختم کا الله کاروباریان پکې ناستي خدای کاروبار کې برکت واچوه الله د رزق انتظام خدای د اسمان نه د حلال رزق انتظام خدای وکا قرضداري کې پکې ناستي الله د قرض د عذاب نه اوساته الله قرضونه
وایرسونه په خپل دست قدرت باندې خدای ختم کا. الله د چا د ذوق د علم سره ذوقي، الله د دین سره ذوقي خدای بچو کې عالمان، حافظان، قاریان، مفتیان خدای پیدا کا. خصوصا په دا کلی کې چې کوم نوجوانان دي خدای بانګیان جنگي، تاشونه کوي، لډوګانې کوي، الله د دې عذاب نه خدای اوساته. الله د بانګیانو د جنگولو د عذاب نه خدای اوساته. الله د تاش نه خدای اوساته. د خپل ځان سره خدای پرابطه کا. الله د حاضر مجمع د هر قسم آفات او بلیات او اتفاقی حوادث او تانو قشرو هسپتالونو نه خدای اوساته. په وخت ځن کې دا کلمه په جبر راولي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. یا رسول سلام علیکا، یا حبیب سلام علیکا، سلام